أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة بقرة 215 نمبر آیاتو پدې کې د دریم باب افتتاح او شروع د درېمې حصے دا دریم باب چونو دا د 242 آیاتونو پورې 242 نمبر آیات پورې دریم باب په دې دریم باب کې با اتلس احکامات هغه بیانېږي. اولنی حکم بیان الصدقه النفلیه د صدقه نفلیه بیان دی پکې چې نفلی صدقه چا د پاره او چا باندې کول پکار دي. پیدا صدا دویم قانون هغه دی چې بأن مدار الخير والشر ليس على العقل. دیوشیزو کې شر یا پیوشیز کې خیر دا په عقل باندې نه ده. خیر او شر دا د الله د طرف نه دي. درېمه مسله هغه ده چې احترام الاوقات المقدسه دو هغه ټیمونه چې کم محترم دي مقدس دي معظم دي نو داغي قدر وکي عزت وکي. څلورمه مسله هغه ده چې نهي عن الخمر والميسر منع ده د شراب او د سکلو نه او د جواره د کولو نه. پنځمه مسله اصلاح الیتاما د یتیمانو اصلاح کې خیال وساته. شپږم مسله النهي عن نکاح المشرکات مشرکانو زنانو سره دي مسلمانان نارینه واده نه کی او د مشرکانو خود سړو سره دي خزي مسلمانان ودونه نه کی ولی نقصان دی پکې خیر پکې نشته دی. بیا ورپسې ومه مسله النهي عن الجماع في الحيض کوروالو سره کوروالی کول شي په حالت د حیض کې نه گناہ دی نقصان ډیر دی. بیا طریق و اتیان النساء بالجماع ومقصده طریقه به بیانې چې د خپل کوروالو سره د کوروالی طریقه څنګه ده او د کوروالی مقصد هغه څه دی. نهمه مسله تعظیم اسم الله د الله د نوم به قدر مکوي عزت وکي. لسمه مسله مسأله الاله یو سړی ولګي د خزینه قسم وکړو چې زه وتا ته نه نږدې کېږم هغه ته اله وای د اله حکم به بیانېږي. یو لسمه مسله ذکر النکاح الثانی للمطلقه د دویم نکاح تذکره ده د پاره د هغه زنانو چې هغه طلاق شوی دي د طلاق شوی خزو د پاره د بل خاون سره نکاح دای حکم به بیانېږي. بیا ورپسې د طلاق ورستو مسله د رضاعت کومه شومان تنه پیدای نو حکم به بیانې د رضاعت د مسائلو. بیا هغه زنانه چې داغې نه میړه مړ شو خاون تنه مړلې نو عدت د هغه خزې چې د کمن خاون مړ دی عدت یې څه دی هغه مسله بیانېږي. بیا ورپسې سوالسمه مسله
النهي عن النکاح فی العده چې په عدت کې نکاح دا نه دی روا د خدای سره نکاح ور سره په عدت کې ونه کی بیا پنځلسمه مسله بیانېږي پنځلسمه مسله دا ده چې الطلاق قبل الدخول چې طلاق هغه وشو خلاصه واده شوی نه ده کویدن نمخ کې د کویدن نرستو د واده نمخ کې خد طلاق شولا دای د پاره حکم سره بیا ورپسې شپاړسمه مسله المحافظه على الصلوات د منځونو پابندیو کې او بیا ورپسې ولسمه مسله الاحسان مع المتوفى عنها زوجها هغه خزه چې دا غین خاوندان وفات شوی دي بیا سره احسان وکي بیا ورپسې اتلسمه مسله الاحسان مع عامه المطلقات عام مطلقو خذ سره احسان وکي وس احسان دا غي سره څنګه دی تفصیل پر روان دی چې احسان دا د کچره دی یو خزه مہر نوی مقرر نو ومتیوهن جوړه جامو ولور کې علی الموسع قدرو وعلى المقتدر قدرو په غریب باندې د غریبې مناسب په مالدار باندې مالدارې مناسب او د خاون باندې د خدای لپاره احسان دی دا اتلس مسلې دي او دا بیانېږي په دې دریم باب کې اولنې مسله سوا بیان او صدقه النفلیه دا صدقه نفلیه حکم بیانې دو بیانې کېدو الله فرمایي يسالونک ماذا ينفقون تپوس کې دستانه ماذا ينفقون چې څه شي خرج کو د الله پیغمبره خلق راضي ستانه تپوس کی اے د الله پیغمبره څه شي خرج کو کم ځای کې خرج کو اوس په دې آیات کې مسله د صدا الانفاق یکونا بقدر الحاجه خرچه چې کې نو د خپل وس مطابق خرچه کوا وللحاجه مراتب مختلفه او بیا د حاجتونو یا چې کمنینو د دې ورکړم چې کمنینو مرتبه دي مراتب دي هغه مختلف دي ها نو فباختلاف الحاجه يختلف حكم الانفاق نو د ضرورت په وجه باندې د انفاق هغه چې کمنینو حکمونه هغه مختلف کیږي را مختلف کیږي اوس یو ځکه یو کس ته چې هغه ته د 100 روپو ضرورت دی تول 100 روپے ورکا بل کې به یو کس چې هغه ته د 100 روپو ضرورت دی الله کې تعالی الله وستر کړن تول 100 روپے ورکا نو چې څنګه د غریب حاجت ته ضرورت دی تک کرانګي داغه د پاره ضرورت پورا کول نو دا ضرورت پورا کول دا انفاق ته خرچه دا او دا کول پکار حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي بما خپلا قلت لرسول الله صلی الله علیه وسلم عندي دینارون زرانم ما د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر ما سره دینارون پیسې دی را سره دینار دی را سره سپیو کما نی د الله پیغمبر راته فقال انفقوا على نفسك فزان باندې خرج کړه تا سره پیسې دي نو فزان خرج کړه نو هغه صحابي ورته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وکول تو عندي اخره چې ډېری دی را سره کو فزان خرج کوم نو بچت پکې پات کی د الله پیغمبر فرمایل وی انفقوا على خرج کتاغا على اهلک پکور دستا والے باندې پکور والو باندې خرج کا معنا خذل ورکا داغه ضرورتونه به پورا کا وی د الله پیغمبر کول ته عندي اخره ما سره داغه نوم سی وادي ډیری دی سره نه بیا د الله پیغمبر فرمایل وی انفقوا على ولدک خرج کا هغه پیسو لرا هغه مال او دولت لرا دی خپل اولاد باندې نو صحابي وی ما ورته چې اندي اخره چې ما سره داغه نوم سی وادي باغی باندې کو خرج کوم هم ته نه پات کیږي وی قال د الله پیغمبر فرمایل وی انت ابصرا بیا تو ګورنو انت ابصرا وګورا ته چې چا لپاره مناسب دین په باندې خرج کا یو مطلب دا دی چې د خپل اولاد سره قریب چې څوک دین هغه باندې خرج کا بیا هغه سره چې کم قریب دین په باندې خرج کا لکه د اولاد نه پس بیا رونا خويندې دي په باندې خرج کا داغه نه پس بیا ترونه دي د ترونو ځامن دي بیا ماما دي د ماما ځامن دي په دې طریقه باندې څه کنه نو لن مطلب دا د پښتنو یو حدیث ته پښتانه چې په کور کې ضرورتي نه بار اولو ته ضرورت نشته دي نو کور کې دې په ضرورت پورا کا نو د ټول خلکو نه اول خپل ځان دي د خپل ځان ضرورت په پورا کا د خپل ځان نه پس بیا د انسان خزه ده چې دا الله پاک د خاون سره تړلې ده د خزه خرچه د په خاون ده
بیا د الواز خرچه ده نه په پلار باندې ده. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الصدقات ما كان ظهر الغنى واليد العليا خير من يد السفلى وابدا بما تعولون. الله پیغمبر فرمایي وې خلق وره خیر الصدقه خیراتونو کې د ټول نغوره خیرات ما كان عن ظهر الغنى دا خو هغه خیرات ته چې د مالدارۍ نه پسې معنی د سړي وسته او د وس نه پسې کم دین هغه خیرات کې خرج کی نو دا ډېر زیات غوره خیرات دی. او بیا په دغه حدیث کې یو دویمه ټوکړه هغه دا وی د ځان نه سوال کوون کې مګ جوړوا بلکې سوال کوون کې لا ضرورت پورا کا. نو ولید العلیا خیر من ید السفلی بروال لاس دا غوره د لاندې وال لاس نه ورکون کې غوره د اغستون کې نه نو ځان نه ورکون کې جوړ کا مکهګه دې چې ته چې ماته ضرورت ته مال راکا مال راکا. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي وی لو کان لی مثل احد ذهبا وی کوچره بالفرض و محال سما د پارا دومره سره زروي چې لکه د احد د غربان برابر ما سره دومره سره وی کنه چې لکه د احد د غر برابر نزا پدې نه خوشاله دي چې مال لګ لګ راغستلې او ما د خپل ضرورت د پاره لګولې پدې باندې نه خوشاله دم بلکې پدې به خوشاله دم. لسرني الله يمر عليا 3 ليال وعندي منه شيء زو پدې خبر باندې خوشاله دم چې په ما باندې لادري ورځ نوې تیرې شوی اما په خیراتونو باندې ته اوهد د ډیره کې برابر سره زر هغه غریبان الله ورکړې وي خرچ کړې وي زو پدې باندې خوشاله دم چې ما غریبانان ته اله راشه او دا والا معنا د هغه ضرورت می پورا کو. یو بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وقال یا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكوا شر لك ولا تلام على كفاف. اللہ پیغمبر فرمائی او د بنی آدم زیا و د آدم بابا زیا انك ان تبذل الفضل خير لك ورتال دادا چې اضافي مال له ځان نه سیوا کو خرچ کو دا د لډیر زیات غوړه دي د دین چې وانتم سکو شر لک ایثار کو ځان سره ځان له په شر جوړ کو ځان ته په مسالې جوړ کړل مال جمع کوم ما مال د لګولو دی په ځان یو لګوا په خپل اهل او خانه په کومبه باندې لګوا ډیر دی په معاشره کې غریبانان دي داغي ضرورت ته هغه په پورا کا. یسالونک ماذا ينفقون تپوس کې دستانه چې څومره خرچو کو سوال دا شوی دی او جواب داغه مقابل کې دی. جواب کې سوی ما انفقتم من خیر فللوالدین خرچ کوي نو چې څه شی هم خرچ کوي په مور خپل باندې خرچ کوي او خیر خرچ کوي من خیر نو فللوالدین خرچ کوي نو خیر خرچ کوي خو مور خپل باندې خرچ کوي. او سوال دا پیدا کیږي تپوس د دې شوی دی ماذا ينفقون چې څومره خرچ کو نو جواب کې دا نه دی ویلي چې د 100 روپو والده 500 روپے خرچ کی د 100 روپو والده 50000 خرچ کی دی نه دی ویلي بلکې دی ویلي دی ما انفقتم من خیر سچ خرچ کوي د نیکینا خیر مال خیر فصل خیر علم تعالی الله سيو اونر در کړی دی یو پوهه در کړی دا مال او فصل در کړی دی دا ټول خیر دی. الله وی دک خیر ته په غریب باندې تقسیمې او چې په آی غریبانو کې مستحقینو کې اولنې مور خپل څه ضروری نه ده چې ته په هغه باندې په دې نیت باندې خرج کړي ګنې دا غریبانان نه په دې نیت په خرج کړي چې دا د ما مور خپل دي په ما باندې حق دی. بیا دا غې نه پس والاقربین خپلوان دي نو کل ما انفقتم تور ته د الله پیغمبره چې خرج کوي تاسو من خیرن د سمالنا فلل والدین په مور خپل باندې خرج کوي ځکه چې د مور خپل هغه حق په ارچا باندې کوم نه مقدم دی. صحابي دې راغله دی نبی عليه الصلاه والسلام ته شکایت لګو وې د ما د خپل ما سره ډیر زیاتی کی د ما نه پیسې غواړي اما سره دا کی د خپل په باره کې شکایت وکړه نبی عليه الصلاه والسلام هغه دی ولولګي الله شپلار دی راوله چې تاسو یو کوم چې دی ولې تاسو سره ظلم او زیاتی کی
نبی علیه الصلاۃ والسلام په انتظار دی هغه صحابي رسول ورپسې لاړ اوس په دغه دوران کې جبرائیل امین ملائکه رااله ودا کم پلا چې را روان دی د پزړه کې څه شعرونه دي دا خو یې نه وره کنه څه شعرونه دي دا ته نه وره و چې کله پلار ولا راغختو ورته وی کینه تو کینو وستا پزړه کې څه شعرونه دي ودا راتو وای ای صحابي ورته پلار وی ما ته د دې خبره نه پته ولې چې ته د الله پیغمبر زکه چې زما په دړه کې کم شعرونه دي دا ما اچاته نه دی ویلي ما جوړ کړی دي خو ما چاته ویلي نه دي او چې تراته وای چې وی وایا دې مطلب دا چې تا د چا او چې د سره دا شعرونه شته چا څوک ته الله وي یا الله دلته ویلي ناغا دک شعرونو ازودک مولودن وعلتک یافیا ته د چنچنې بچي وي ما په لګ لګ باندې لوي کړلې پوښوي نه کله چې فلما کبره پس هر کله چې تلوي شولې وړو کې وي د چنچنې بچي وي خیال مې دل ساتو سحر تل لیالیا کمال کم نه ټول شپې دې را لړون کړلې کله په سر دړ کله په وګ دړ کله په سترګو دړ کله به کم نه اسد له خوب نظر تو کله به ملا بوله کله به بار بوتله کله به دن راوستله وی چې کله تل ویشولې وی تا ماته نسبت د کمکلو کو ته وی چې ته نه پوهېږي وی کاش ارمان وی چې تا زما نور حق خو تماله نه دی ادا کړی کاش ارمان چې تا ماته د گاونډي په نظر باندې کتل هم به دې کړی دا څنګه وګړي شعرونه دي ویلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا شعرونه وریدل خپلم په جړاش او بیا هغه ځای ول راټینګو او د ګریوان ته ول الله سواچو ورته انت و مالک لابیک تو استاد اعمال دا استاد پلار دی پتا باندې حق ته ورکول دا هغه ضرورت پوره کړ نو حق په انسانانو کې د چا مقدم دی د مور او پلار او بیا په مور او پلار کې مقدم حق چې د هغه د مور دی الله دې ورته بخنیو کې چې چا مې د پلاران مړي پنانه نه ورځ باندې زما مور پاس شو پر اوس کال پنانه نه ورته فللوالدین والاقربین خرج دیو کې په مور پلار باندې والاقربین په خپل خپلوانو والیتاما په یتیمانانو والمساکین او په مسکینانو باندې او بنی السبیل او په مسافر باندې وما تفعلوا من خیر او اج کوي تاسو د نیکینا نو چا باندې وکي وما تفعلوا من خیر فان الله بعلیم او اج کوي تاسو د نیکونا لیکن خامخا دی الله پاک پای باندې پویا تا چې کوم نیکیم کوي چا سره مخې کړه کړلا الله وی چې ز پاغي باندې پویم نو چې پاغي کې اخلاص او پای کې رضا د الله وا نو پاغي باندې اجر او ثواب دی او چې نه ریاکاری وا نه د الله پیغمبر منع کړ د ریاکاری نه ریاکاری مکوا پتا باندې حقونه د خلق لك حدیث کې را دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لنفسك عليك حق پتا باندې د خپل ځان حق ته ولې زوجك عليك حق پتا باندې د خپل خزم حق ته پتا باندې د خپل اولاد هم حق ته نو ار چاله به خپل حق ورکه نو الله وی فإن الله بعلیم نیکی دې کړه دا الله پای باندې پوهه دې کتب علیکم القتال فرض کړی شه دې پتا سبانه جنگ و د دې نه دیمه مسله ده قانون کلی هغه دا ده چې د خیر او د شر مدار چې دین هغه په عقل باندې نه دی هغه په څه باندې دی هغه د الله په مشیت او د الله په خوخه باندې نو لاشه میدان د جهاد تا کتب علیکم القتال فرض کړی شه دې پتا سبانه جنگ و هو کرہ لکم حال دا دے چې دا جنگ کول پلار دا الله کې دا بد لګي پتا سبانه وس مسلمان کو جهاد بد ګڼل دا کفر دی او مسلمان خو د جهاد نه انکار نه کی او د قرآن ورته وی چې پتا سبانه دا سی عمل فرض چې تاسو بد غنئ نو دا بد غنل خو طبيعي بد غنل د انسان مزاج داسې دی هغه وای یو شی په نرمه په اسانه باندې کیږي نو ضروري خو نه چې ګرمه ته بوزو نو دیتا کراحت طبيعي وای نو هو شر وهو کرہ لکم حال دا چې عبادت لګي پتا سبانه یعنی عبادت لګي دل د طبيعت تاسو دی واسا ان تکرو شیئن ډیر پیره بد غنه تاسو شلرا تاسو مزاج او طبيعت نه مانی چې دا شانتی دوشي ولیکن وهو خیر لکم او هغه غوړوي د تاسو لپاره میدان د جهاد تتلل کافر سره لاس پلاس یا اصحاب اصحاب باندې جنگیدل دغه خو بظاهر کې شرخ کاری دا هو ټیک کار نه دی
قرآن وی ظاهر کې شر ده او په حقیقت کې پیدا ده، حقیقت کې ده پیدا. ته چې لاړلې ستا مجاهد ورور تا خپل د خپل وینو قرباني ورکړله، په زرو کې یو 15 شهیدان شو، 10 شهیدان شو، 100 شهیدان شو، دی بل یو انقلاب راغی، کفر هغه سرکوبه شو او په ملک باندې اسلام هغه راغی، قوانین د اسلام هغه بنافذ شي. نو ستا د مرګ ستا د وینې هغه نظرانه چې د بل مسلمان د پاره د پیدې ده، نو تا ته په ظاهر کې نقصان ښکاري، په حقیقت کې پکې پیدې دي. واسان تکرو شیئن شاید چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم هغه به غوره تاسو لپاره، واسان تحبو شیئن او ډېره پیرې محبت پکې وي تاسو د یو شي سره وهو شر لکم او هغه به ناکاري د تاسو لپاره. ستاسو په ذهن کې ستاسو په ګمان کې په وهم کې داسې یو چیز به چې ګنې هغې کې به تاسو وایئ چې موږ له پیدا ده، لکه په میدان د جهاد کې نه جنګېدل، تاسو به وایئ چې دې کې موږ له خیر دی. الله وی دا نه جنگېدل ستاسو دپاره شر دی. لکه دا دوره وخت او حکمت او نه جنګېږو نه جنګېږو، کافر ته څه نه وایو نه وایو نه وایو، هغه سره د اوچت کو زورور شو او دومره زورور شو لکه د اژدها د مار غونته کې. اوس یې که مونږ کته کونه هغه کته کېږي نه، اوس که مونږ هغه ته وایو چې مونږ ته مونږ سره ملګرتیا مه کوه، نو دا وینا مونږ نشو کولی، مونږ د هغه نه که امداد نه الو نو هغه مونږ د پخوا نه قرضداري کړي یو. الله فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي په حقیقت یو شی باندې، وانتم لا تعلمون او تاسو په نه پوهیږئ. الله ته علم دی. په میدان د جهاد کې جنگ کول، په میدان د جهاد کې د کافر سره جنگېدل څومره څومره پکې پیدا ده، نه جنگېدو کې څومره څومره نقصان دی. ويسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، و د دې ځای نه بله مسله ده. مسله څه ده؟ ويسألونك عن په دې کې بیان دې د قیدی ان التحریم الاوقات المقدسه ته لازم علیکم، هغه اوقات مقدسو د پاره چې کوم عزت ته ودا پتا سبحانه لازم دی. تاسو د هغه اوقات مقدسو سو ساته احترام وکي قدر وکي. نو ولې بحرمت النفس د خپل ځان خیال ساتل، قران وايي ولا تهلكوا بأيديكم الى التهلكه، موج نه تاسو خپل ځان نه خپل الله سبحانه زید هلاکت تا معنا خپل ځان موج نه بلکې د ځان احترام قدر دا پتا باندې لازمي ضروری دی. لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی دی چې هغه ځان په وسپنه باندې وو مړی کو، قیامت پوری بدی لګیای ځان بوي، یو بل ولګي دو هغه ځان پانسی کو، تر قیامت پوری به هغه ځان پانسی کی. یو سړی دی هغه ګولې بل سبل سے وخړو داغه په ذریعہ باندې ځان هلاک کو، تر قیامت پورې بدې لګیای. نو حرمت د خپل ځان دا په ما پتا باندې لازمی دی، حرمت د میاشتو معنی عزت د میاشتو دا په موږ باندې لازمی دی، نو تعظیم د دین دا په موږ باندې لازمی دی. دا چې کله راغې نو فعلیک ان تنفذ الاولى على الاخر، لازمه د په ما پتا باندې چې د روس د اول نه پس دا بل، د دویم نه پس دا دریم، د دریم نه پس دا څلورم، د دې احترام به لازم به کې خیال به ساتي. الله فرمایي يسالونک وختنه کې دستانه ان شهر الحرام قتال فيه، بارا د میاشت عزت مندو کې په جنگ کولو کې په جنگ کولو داږي کې ما او تاسو دین او شریعت وایي چې او څلور میاشت دي د هغه احترام په ما او پتا باندې لازمی او ضروری دی. کوچره وی نکی نو ګناګار په سفر ده محرم ده او بیا ورپسې کمنو ذوالقعده ده او ذوالحجه ده، د دې میاشت احترام د پما پتا باندې لازمي ضروری ده. کو وی نکی ګناګار په ها کافرو لګیدو تا سره په دغه میاشتو کې جنگ کو، بیا ته دامو اج کنه ز خیر دی بیا دا فریدا لاجه کافر سره جنگیږي. د حرم احترام په ما پتا لازمی دی، کې به جنگ به پکې نه کې، کو څوک در سره جنگ کې نو مې خیال ساته، او کو چېرې کافران نه لو در سره په جنگ کې نو بیا وته سکه بیا چې کم دین ور سره جنگ وکا. نه الله فرمایي یسالونک عن شهر الحرام، تپوس کې دستانه په بارا د میاشتې عزت مندو کې، نو تاسو جواب څه دی؟ ول تور ته د الله پیغمبره قتال فی تکو یسالونک عن شهر الحرام قتال فی، تپوس کې دستانه په بار د میاشتې عزت مندو کې یعنی جنگ کول پای کې څنګه دي؟ ول قتال فی کبیر، تور ته د الله پیغمبره جنگ کول په دغه میاشتو کې دا ډېر لوی ګناه دی.
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن جاش رضی الله تعالی عنہ له کتاب ورکو او ورته وكتب له كتابا وامره الا يقرا الكتاب حتى يبلغ المكان الكذا وكذا تعلق پنه ګوري ترسو پورې چې ته پلاني دې ته نه تلې دې چې لاړو نو چې الله کې وکړو نو پاږي کې نبی عليه الصلاه والسلام فلما بلغ المكان فقرا الكتاب نو فاسترجع چې اور سیدنه کتاب اولوستو نو وی انا لله وانا الیه راجعون او بیا دا غینه پسې سمع و طاعه لله وللرسول ما اورېدره د حکم د الله مې تابعداري کړې د حکم د الله او زبا تابعداري کوم نو قال فرجا رجلان دی وای دراوی وی یو دو کسان رال و مذا به قتلهم فلقوا ابن حضرمي ولم يدروا ان ذلك اليوم وی په دې باندې یو دو کسان نه پای کې ابن حضرمي امو ته دې خبره پته نه و چې ګنې دا د رجب میاشت او دا د رجب میاشت شروع شوه ده نو د دې جنگ جوړ شو په جنگ کې ابن حضرمي اوجو چې دا د اهل کتابو د مشرکان نو مشرکان په دې باندې غوغا جوړ کړل شورای جوړ کړ وی قاتلهم فی شهر الحرام وی دیو مسلمانانو کو د شهر حرام خیال نه ساتو او په دې کې سړی اوجو خبر اوګدش ولا اختلاف دې نه پړکاو شو الله دا یو آیات راوړي چې ټیک تا دا کمیاج د احترام دا لازمی او ضروری دی ضرورت پکې نشته چې جنگ کوشي ولیکن کو کافر در سره جنگيږي استا جواب په بیا دای ول قتال فی کبیر تو اې د الله پیغمبر جنگ کول په میاشتو د عزت مندو کې جنگ کول په کې لوی ګناه دی ولیکن د دې په مقابله کې وصد عن سبیل الله وکفر به بندول دلار د الله نه او انکار کول د دین نه والمسجد الحرام من کول د مسجد حرام نه دا ډیر وی ګناه دی په مقابله د وجلو د کافرانو کې دا سره خود دې غم نه چې ابن حضرمي وجل شوی دی خو قرآن او شریعت وایي د ابن حضرمي نه علاوه راشه چې تاسو کم نقصانات کړی دي تاسو خدای الله د لار نه خلق بندوي تاسو کفر کوي تاسو خدای مساجد نه خلق بندوي تاسو خدای مکه اوسیدونکو د مکه نه اوباسه او تاسو خو فتنه کوي معنی شرک کوي او شرک چې د اکبر من القتل دا ډیر وی ګناه دي د وجلونه وصد عن سبيل الله بندول دلال د الله نه وکفر به او کفر کول په الله سره والمسجد الحرام او من کول د مسجد حرام نه واخراج اهل منه اکبر او اباسل وسیدون کې د دغه جماعت والا منو د دغه جماعت نه اکبر عند الله ډیر وی ګناه ده پنځ د الله له معنی تکم واخراج اهل اباسل وسیدون کې د مسجد حرام یاد دی حرم شریف چې کوم اوسیدون کې خلق ته هغه د دین او باصل د حرم نه دا ډېر لوی ګناه دی اکبر عند الله ډېر لوی ګناه دی پنځ د الله والفتنه اکبر من القتل او شرک چې دی دا ډېر لوی ګناه دی من القتل د وجل د کافرانو نه دا معنی ته کوم والفتنه فساد برپا کول اختلاف جوړاول علاقه کې بد امنی پیدا کول اکبر من القتل دا ډېر لوی ګناه دی د وجلونه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم همیشه به کافرانو يقاتلونكم چې جنگيږي د تاسو سره حتى يردوكم عن دينكم تر دې پورې چې مرتد کې تعالی را د دین د تاسو نه وس الله د کافرانو خوې بیان کو په دې آیات کې کافر سړی نه دی د باندې ګورې اعتبار او یقین اونکه يهودي باندې ګورې اعتبار او یقین اونکه د کلی د علاقه په منافقانو باندې اعتبار او یقین ګورې اونکه په دې وجه باندې چې ولا يزالون همیشه دا بي دین خلق يقاتلونكم جنگ کوي د تاسو سره حتا يردوكم عن دينكم تر دې پورې چې مرتد کې تعالی را والی د تعالی را دین د تاسو نه شوق د دې داري چې مړه ته دینداري پرېګه دا بي دینه طرف تر اوړېګا کار د نیکه مکو بلکې بد عملی او بد نیکی کوا دې په خوشاله دي خدا در کم وخت پورې جنگيږي ان استطاعو وکچري وی د دې طاقت نو کو د طاقت د دې کوشش دا چې تاسو سره جنگ وکړي او قران سے ما ہوتا تھا ومن يرتد منكم عن دينه او سوک چې مرشي دستا سنا د دین خپلنا ومن يرتد منكم سوک چې مرشو ومن يرتد منكم عن دينه سوک چې وړي دا منکم دستا سنا عن دينه د دې خپلنا فیامت او بیا دې په حالت ارتداد کې مرشو تاسو نه وړي دا
دین پرې خود نو مرتد چاته وي چې هغه مسلمان و لا اله الا الله ویلو ایمان پرې خود او کلمې نه انکار وکړو هغه سړی مرتد دی و دا مرتد حکم بیانېږي ومن يرتد منکم او هغه څوک چې وړي دوه دستاسو نه معنا مرتد شو ان دیني د دین خپلنا او بیا په حالت ارتداد کې فیاموت بیا مړ شو دی او هو کافرون او په داسې حال کې چې وی دی کافر مرتد کافر دی په حالت د کفر کې مړ شو وس د منځونو هم کړی دی روجي هم نیولې وي زکات هم ورکړی دی حج لهم تللی دی الله فاولئک حبطت اعمالهم د دغه پلیتانو برباد عمل نه دي په دنیا او آخرت هم په دنیا او په آخرت کې دنیا آخرت کې ارث تباہ برباد اس قسم داغه د اعمالو چې کوم نه څه ثواب او څه جزاء هغه نشته پدې دې کې وس یو مسله دا هغه ده امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي یو سړی هغه مرتد شو او بیا مرتد شوی دی او په حالت ارتداد کې مړ شو کافر مړ شو و دویمه مسله وس یو سړی مرتد شو خو بیا مسلمان شو مرتد شو ابتا پاس او لسره دې پاس ضرور دې پاس واپس کلمه ویلا مسلمان شو و د دکی د اعمال متعلق خبره ده چې د مرتد کېدو نه مخکې چې کم دروجي زکاتونه حجونه نیکي یې کړې دي آیا د هغه نیکي باقی دي او کو باقی نه دي د هغه نیکي شته کړشته په دویم ایمان سره چې کوم مخکنه نیکي یې کړې دي نو دا غي جواب دا چې لا ينفع العمل السابق د دې چې کوم مخکنه عمل له هغه ختم شي مخکنه عمل څه دی د ارتداد د وجه نه ختم دی نوی ایمان هغه وروړو نوی نیک اعمال وکړي کمه چې مخکې کړي 10 کاله 15 کاله 40 کاله 50 کاله هغه ختم دي ها يكون له اجر العمل الذي عمله بعد الاسلام دته به ثواب ملاويږي د عمل خو د هغه اعمالو چې کله دوباره ایمان وروړو او د اعمال کول او دلیل په د باندې دا یو آیات پنځ د امام ابو حنیفه رحمه الله وعند الائمه ثلاثه او 3 امامان اغدا وای ولو اسلم المرتد وکچره مرتد سړي ایمان وروړو یو سړی هغه مسلمانو ډیر وخت نه کې کړي وي د نه کې نه پس مرتد شو معنی ایمان پر خود کفر اختیار کو و د کفر د اختیار اول نه پس په اکر او په بل ورځ یا میاش کال پس بیا مطمئن شو په ایمان باندې دوباره کلمه ویلا آیا د هغه مخکنه نیک اعمال چې دل پیدا ورکی او کنه ورکی نو 3 امامان وایي وی کان عمله سابق باقین مخکنه عمل د باقی دی پوش فلا یبطل عملی بنفس الارتداد وی د عمل چې دی هغه په نفس مرتد کېدو باندې نه باطلېږي تر څو پورې چې دی په کفر باندې مړ شوی نه دا داغي مسله شولا نو ان الله قال فيمت وهو کافر د دې ائمه ثلاثه د دې 3 امامانو دلیل هغه دی چې عمل بربادیږي د قران د آیات نه معلومه ده خو په شرط د دې چې فیمت وهو کافر مړ شو او کافر مړ شو نه عمل برباد دی خلامن نه دی ایمان وروړو یا عمل بیا باقی دی معنی عمل څه دی باقی دی د دې خبره جواب کې امام ابو حنیفه رحم الله هغه دی چې ان قوله فیمت وهو کافر دا متعلق ته هم فيها خالدون باندې د دې آیات په اخر کې تو ګوره کنه الله وی چې څوک مړ شو په داسې حال کې چې کافر وو فولای کا صاحب النار هم فيها خالدون داخله خاوندان د ورواله او دیو په دې ور کې همیشه همیشه وي نو د امام صاحب خبره هغه ده چې ګورا یو سړی مرتد مسلمان شو نو مخکنی ایمان ختم دی اب ایمانیات چې کم کړی دا ختم دي نوې نوې ایمانیات دیو کې نو ثواب دیو ګټي وس دا نور ائمه وی چې نه یو سړی هغه چې کم دین دوباره ایمان وروړ مخکنی منځونه او د سونه بدله پیدا وي امام صاحب او داغي جواب ده چې ګوره دې کافر مړ نه دی بلکې دې کافر دوباره ایمان نه وړي نو امام صاحب وی چې دا هو کافرون تعلق د هم فيها خالدون سره اوس پدې ده کې مسله هغه ده چې یو سړی په حالت د ایمان کې خو ګناګار مړ شو په حالت ایمان کې خو ګناګار مړ شو نو هغه په جهنم کې وی او تر خپل سزا تر خړو سزا ورته ملاو شي سزا اوسه کی بیا به الله روباس لکه حدیث کې چرادي وی چې بچا کې راته پر ایمانی الله به جهنم نه روباس معمولی کوم ایمان هم به روباس و چې کم
کافر دی ایمان پکې نشته دی نو هم فيها خالدون هغه په جهنم کې همیشه همیشه د هغه لپاره وتلو نشته دی نو وسیو کافر هغه مړ شو نو هم فيها خالدون مراد دینا همیشه همیشه دوباره زندگی دوباره کوم دین د لپاره راوتل نشته دی وس کو یو مسلمان لاړو جهنم ته نو هم فيها خالدون مقصن طويلون پاتې کېږي باندې وګد زمانہ پاتې سزا به وخوري د سزا نه پس بیا راوځي وس آیات ته ګوره الله وی ومن يرتد منكم عن ديني اسوک چې مرتد شو د تاسو نه د دین خپل نه پیا موت او بیا په حالت ارتداد کې مړ شو او هو کافر او حال دا چې وی دی کافر فاولئک حبطت اعمالهم فدا کسان برباد عمل نه دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولئک اصحاب النار دا کسان دي خوندان د اور هم فيها خالدون ادیبا په دې اور کې همیشه همیشه وي و د مرتد سړي لپاره یو بل مسله کومه د مرتد سړي لپاره ژوندۍ د تیرول اجازه په شریعت کې په احکام الهیو کې نشته وس یو سړی د مرتد ګوري یو مرتد یو کافر هغه مسلمان شو نو مسلمانان تی آی علی د عزت د خیال وسات مل مستیا ولا ورکه شاباسي ولا ورکه مبارکه ولا ورکه ولی د هغه ژوندۍ تر اوري چې په دې ژوندۍ کې زه پر کامیابی ده وس یو مسلمان الیاذ بالله هغه د غیر مسلم سره ملاو شو معنی مرتد شو ایمان پرې خو د دولت ایمان نه انکار وکړو داغه د پر حکم څه دی حکم دا دی چې اسلامی شرعي حکومت ته قاضي دی ولګي فیصله دی داغه د گرفتاری گرفتار شو نو 3 ورځې په جیل کې دی بندي او دا 3 ورځې سره پاره بندي چې د سره به افهام او تفهیم بکیږي بحث پور سره کی عالمان بول راجم کی د دې چې کم اشکالات دي د دې کم مسله جوړه ده د کم خبرو د وجنه دې مرتد شوی دی د هغه ټول سوالونو جوابونه بول عالمان ورکي دی به مطمئن کی کو مطمئن شون خو فبها 3 ورځې کې دن ایمان دروړي شریعت پورته سنوي قاضي پورته سنوي واس کو چره دې مطمئن نشو نه بیا به کوم نه دتا پوهه خلق دانشور د پیټي خلق اب اور تراجمه کې نصیحت پورته کی الکه مکوا ځان اخرت متبا کوا پوښو نو کو پوښو خو فبها کو په نشو نو بس پدره مرز باندې قاضي فیصله وکي دا سړی دی وځي نو او به وځي ولی واس پد کې داسې جراثیم پیدا شو چې دغه جراثیم د مسلمانانو د پاره په معاشره د مسلمانانو کې دا نقصان دي جراثیم به ختمه وجنه با پرې دی به نه الله فرمایي والذین آمنو یقینا کسان چې ایمان وروړو والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړل وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد وکړو په لار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید ساتي د رحمتونو د الله کم خلق یعنی هم الحق ای یرجو رحمت الله و جنته ګوره چا چې ایمان نوړو هجرت وکړو jihad وکړو په لار د الله کې دا خلق لایق د دې خبرې دي دا خلق مستحق د دې کارونو دي چې ای یرجو رحمت الله چې دې تمو ساتي د الله د مهربانه او دې تمو ساتي د جنتونو یو معنی دا سره دیمه دا چې دې آیات کې کوم نه خبر دی چې خبر دی نه بیا معنی دا سوکا خبر په معنی د انشاء سره نو الرجاء ما كانت الاسباب هغه اسباب چې هغه د پاره د تحیید د برابرولو دي وينتظر للمسبب او انتظار کوي پای کې د څه پاره د مسبب د پاره نو معنی بیا دا سوکا یقینا چا چې ایمان نوړو هجرت کو jihad کو په لار د الله کې اولائک یرجون دا کسان تمد ساتي دي د څه رحمت الله د رحمتونو د الله زکا قران کې الله وی ان رحمت الله قریب مهربانی د الله نږدې ده د محسنین سره یو سړی چې ایمان وروړي هجرت کې jihad کې دا محسن نه کړنو الله مهربانی د محسن خلکو سره ده اولئک یرجون رحمت الله دا کسان تمام میساتی د رحمت د الله والله غفور الرحیم الله چې دین په ان کې مهربان دی یسالونک عن الخمر والمیسر بل مسله بیانېږي مسله هغه ده چې انهی عن الخمر من د شراب د سکلو نه د جواره د کولو نه اوس پدې کې یو قانون کلی ده هغه ده چې لا بأس بترک النفع القلیل لدفع الضرر اس پروا مکوا کله کله یو سړی د لګي پیدې د پاره
ډیر ضرر ته چې کوم نه لاس واچ د لګي پیدا لپاره د ډیر نقصانات ته مخامخ شي وی کله کله د زندګۍ د سنوارولو لپاره د ټیکولو لپاره هغه لګه پیدا پرېدا چې د ډیر نقصانات نه بچي لکه مثال شراب سکل شو جواری کول شو جواری کم پیدا سرسریشتا شراب اسکلو کم پیدا ظاهریشتا شراب چې اوسړي سکی داغه کم نه نو وینه کې ټینګواله دي سرایت پکې دي کاری تکسور پړکې د لکاري د ظاهري پیدا ده او دیم هغه چې کم شراب تینا خو رس د میوي دي او رس د میوي دي د میوو پر رس سکلو کې چې شراب تینا جوړ کړي په ظاهر کې پکې دا پیدا ده چې د انسان هغه خوب په ډېر راشي انسان په ډېرو کارونو باندې بیا نستړي کیږي وره نشه ده کنه نشه ده و جواری چې دا غیم ظاهري پیدا شته دې په پداو کې 10 روپے اوله 15 پیراوالا دې په شل اوله 50 پیراوالا کله کله کم نه نو ساړي ډېر پیسې پکې وګټي او کله کله پکې سړي خپل خزم به دي دا پکې هم کیږي نو ظاهري پیدا هم شته او نقصانات هم ډېر دي نو د لګي پیدا د پاره ډېر نقصانات ځان مخامخ کوا لکه هغه د آیات نه معلومیږي قیس بن عاصم رضی الله تعالی عنہ قیس بن عاصم فی الخمر شعر قیس بن عامر چې دی دا یو قیس بن عاصم دا یو شاعر هغه د شراب د سکلو په باره کې داسې شعرونه ویلي دي څه ویلي دي ورأيت الخمر صالحة وفيها حصار تفسد الرجل الحليم فلا والله لا أشربها صحيحا ولا أشبع بها أبدا سقيما ولا أوتي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما فإن الخمر تبزز شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم وای کنا وی والله قسم په الله بما لدل شراب کون کې بظاهر کې خپل اخکاری ولیکن وفي اسال تفسد الرجل الحليم لیکن په شرابو کې نقصان هغه داده او خيار بردوبار ولی زبردست تړي هغه کله کله فساد طرف ته بوزي هغه دا شاعر وی فلا والله لا اشربها صحيحا وقسم په الله نبا پروغمن باندې شراب اسکم ولا اشفي بها ابدا سقيما نبا په هغه باندې د خپل بیماری شفا هغه په حاصل کم کله کله سړی وای کنه الګ د پلانې نه جوړتیا د پاره پلانې شراب دا وی قسم په الله چې نه به په بیماری کې اوس کم نه به په صحت باندې اوس کم ولا اوتی بها ثمنن او نه باز په دې باندې کم نه چرې پیسې ورکم ولا ادعو لها ابدا ندیما او نه باز چرته په دې باندې ځم پیمانه کم چوي ما چرته اړو شراب پونسکل ما اړو چرته استعمال کړی نه دي وی زکا فإن الخمر تبذذ شاربيها یقینا خامخاس کل د شراب چي دي نیو رسوا کې کون کې لرا یقینا خامخا شراب کل چې دي رسوا کې ویش کون کې لرا دا سه رسوا کې کنه او دا خو یو ډېر شراب کل چې دي دا خو یو ډېر پمن کار دی یو ډېر بدتر کار دی ولی بان الشارب يصير ضحكه للعقلاء شراب کون کې چې دی وې دې کله کله د خوخيار خلکو لپاره کم نه د خندا یو سبب هغه وګرځيږي وربما يمسو هغه په دې طریقې سره وی کله کله د دنه کم نه بول وتلی بازار ته نو وتلی غټ یا واړو پوښي او اگر اړ په مخ باندې مکی او دا سی ویم سو وجهو ببولي ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين په مخ باندې ګندګي مکی او دعاګانی او کله کله دا سیم کیږي ورویا بعض دا خبرم را نقل کړی دا چې شرابي والکلب يلحس وجهه سپیچ کم نه اگر اغلی د په مخ باندې جب وخی وهو يقول له او دک شرابي سړی د سپی توای اکرمک الله الله دې استایز او چې د دې پته ورته نه لګي چې د دې جب په ما باندې لګي و اما القمار او هر هغه چې دا جواری کولی نی فیورس العداوه والبعضاء دا په دې لحاظ سره ټیک نه ده چې دا کم نه نو څه پیدا کی دشمنی او بغضونه پیدا کی کو تا خیال کړي الله دې موږ او تاسو ته نه چرته به دي اوریدلی لیدلی به دي یو سړی کم نه تندلې پیسې وګټي ډېرې پیسې وګټي ا دې کې تماشه ټوپک را الګو کو چا یو روپے ته نو چته کړون خیر به نه ما سره به دو لګي نو دشمنی پکې جوړيږي په عداوتونه پکې جوړيږي
ولی زکا چې لانه آکل مال الغیر بالباطل، دا د بل چا مال له په غلطه طریقه باندې دی پوه، نو د بل مال په غلطه طریقه باندې استعمالولو خپل دا باطل دي کنه. نو انوای قرآن سوای په دې آیات کې بظاهر کې ولا ظاهری پیدې بیان کړي پوه. قرآن کې الله شراب سکل دا به د په لګ لګ باندې په دمه دمه باندې هغه بند کړی دي. نو ګوره دې کې ولا نقص پیدوم بیان کړه، نقصان ولم بیان کړی دی په دې کې. بیا په بل کې په سورې نساء کې معمولی غوندې حکم لک سخت نو سوي فلا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشکی مانته ته مخ کېږي اسپتر لګي د دعا په دې مان چې ځان ته خیرونه کې بل صدا سونه وي د خلینو د غلط الفاظ نه وځي. بیا دا غینه مخ کې په سورې مائده کې حکم نورم سخت کو سوي انها رجسون وانها من عمل الشیطان فهل انتم منتهون. او پلیتی دا شراب سکل دا پلیت کار دی، جواری کول دا پلیت کار دی، شیطانانو عمل له فهل انتم منتهون. تاسو ته معنا کېږي نه معنی ځان ته نه معنا کې. وس قرآن سوای یسالونک تپوس کې دستانه اې د الله پیغمبره عن الخمر والمیسر فبارات شراب او د سکلو کې د جواره د کولو کې ول فیهما اسم تور تو د الله پیغمبره فیهما اسم پدوالو کې ګناه د کبیر الوی. څنګه دوالو کې ګناه ده؟ شرابو کې څنګه ګناه ده؟ جواره کې څنګه ګناه ده؟ جواب فیهما ای بالاشتغال بهما نفس عظیم، مشغوله کې دو کیه د شرابو پسکلو کې مشغولې دل، د جواره پکولو کې مشغولې دل، ګناه دې ډېر زیات لوی. ومنافع للناس او پیدې پکې سرسری، ومنافع للناس او پیدې پکې د پاره د خلکو خو سرسری نه کې حقيقي. واثمهما اکبر من نفعهما او ګناه دې دواړو چې دې دا ډېر لوی دې پیدې دې دواړو نه بظاهر کې لګ پیدا ده، په حقیقت کې ډېر زیات نقصان دی. نقصان دا دی یو باغې کې چې ما کانا داغه نقصان څه دی؟ حرام دی، دا حرام دی. دویمه دا چې اکبر من نفع ما دا د تحریم نه مخکې حکم چې کله شراب لا نو حرام شوی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ظاهر کې پیدائش ته خو لیکن نقصان ډیر زیات دی. ها نو اسمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو چې د اړې لوی دی من نفعهما دا پیدې د دې دواړو نه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو تپوس کې دستانه چې څه شي خرج کو د تور ته د الله پیغمبره خرج کې الله عفو سیوای لرا دا نه سیوای کې نه خرج تپوس شوی دی ماذا ينفقون څه شي خرج کو جواب کې العفو خرج کې نو سیوای خرج کې سوال په دې باندې شو خرج پس کو نو جواب د سوال مقابل دی. سوال داو چې څه شي خرج کو نو جواب کې الله تاسو د دې مکو چې څه شي خرج کو د دې خبره تعالی تاسو پکارو چې څومره خرج کو کم کم خرج کو نو ما به ته په جواب کې چې العفو د ځان نه سیوا کنو خرج کا کوم خرج کی دا سیوا کیږي نه. مثال یو سړی وی لستی چې شل وینو خبوا 10 وینو خبوا 50 وینو خبوا کوم یو بورې ده نو سړی چې 2 بورې وس په هغه یو بورې کې ته مړنې شا سیوا کا، پاګې لسو کې سیوا کا، پاګې شلو کې سیوا کا، هنر دې پاګې کې کم نه سیوا کا، د ذمہداري سامان دې پای کې سیوا کا به خرج کا. یسالونک ويسالونک وختنه کې دستانه ماذا ينفقون څه شي خرج کو تور ته د الله پیغمبره کول العفو ورته وایا خرج کنه سیوای کا. کذالک یبین الله لكم دارنګي بیان الله پاک تاسو ته الآیات لعلکم تتفکرون آیاتنا لعلکم شاید چې تاسو تتفکرون چې تاسو پکې سوچ او فکر وکې پس کې سوچ او فکر وکې لعلکم تتفکرون فی النکائس الخمر والمیسر. الله وی د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکې د شراب او د سکلو په نقصان کې او د جواره د کولو په نقصان کې الله مکمل درکړل. سوچ پکې وکا د جواره په کولو کې څومره نقصان، د شراب او پسکلو کې څومره نقصان. حدیث کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ارتا حالت الدنیا مدبرتن ورتا حالت الاخره مقبلتن
ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وعدا حساب ولا عمل. رواه البخاری. بخاری شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا تلو والدا اخرت راتلو والده. دنیا روانه ده، د دنیا خوندونه مزه ختمېدو کې دي، ختم شو تقریبا. هر سړی بس صرف د ضرورت او خوري، نور خوند پکې نشته دی. دنیا تلو والدا اخرت راتلو والده. او بیا وی لكل واحد منهما بنون، د هر د پاره د هر شي د پاره خپل خلق ته. بنون په معنی د زامن سره، نو د دنیا خپل زامن دي، د آخرت خپل زامن دي. مطلب ته نسه دی د دنیا خپل خلق ته، د آخرت لپاره خپل خلق ته. هر سړی هغه چې کم دی نو په یو نظریه باندې دی، په یو فکر باندې دی. نو ما او تا ته وایي ستا نظریه ستا فکر وکو ولا تکونو من ابناء الدنیا، مکیگا تو د دنیا بچے، د دنیا کېگا ما دنیا پسې مان خلا، بلکې زکا دنیا پسې مان خلا چې فإن اليوم عمل ولا حساب. په دې دنیا کې خو عمل شته، حساب نشته دی. په دې دنیا کې عمل شته، حساب کتاب نشته دی. وعدن حساب ولا عمل، سبا چې دی مانه په آخرت کې حساب به عمل بنې. ځان د آخرت لپاره تیاری پکار ده، نه کې دنیا تیاری. یو بل روایت کې راځي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی مونږه نبی علیه الصلاۃ والسلام لرالو کنه، نو چې اومکاتو د الله پیغمبر نام علی حسیرن فقاما وقدا ترو فی جسده. چرالو د الله پیغمبر په یو چټای باندې ودو، خوش یعنی په هغه پړو په کټ باندې ودو چې هغه کمن د کجورو د پاڼه او د شیو پړیو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو داسې چټای باندې چې هغه چټای هغه د کجورو د پاڼه جوړه شوی و، چې پاسې دو کنه ودا الله د پیغمبر وقد اثره فی جسده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وجود باندې داغه هغه نخ موجود وي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذ خفشو، ډیر خفشو ما د الله پیغمبر ته وی وسمه وی لو امرتنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نبسط لك بی ارمان چې تاسو له اجازه را کړې وې نو سمره بخوا مونږ با تا ته تلیا چولې وا معنا یو پوس شیزو مونږ به ته په دې باندې چولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب خبره کړه د حالان کې سرکار دو جهان د دوه جهان بادشاہ دی. سورتوی د الله پیغمبر فرمایلی دي وما لی ولی الدنیا ما انا الا کراکبن، سزا او صدا دنیا سکار دے زما چې د کم دینو دنیا سره مینا محبت ساتم، اس کار میں هم نشتا دنیا سره مینا نه ساتم، بلکې زما مثال ما انا الا کراکبن نیم زو مگر پشان د اغه مسافر ما استظل تحت شجرتی چې ما سور اغست دي یو ونی د لاندې، زما مثال خو یو مسافر دی. ګرمي وا بلار باندې روانم لک په سفر تنگ شم کیناستم دی یو ونه د لاندې آرام کوم، ثم راحه بیا چې کم نیم دا غدین روان شم وترکا امرې می خود. نو زمون مثال خو په دې دنیا کې د مسافر دی، نن یو سبابت نه تلیو زمون په دې ځای باندې بیا بل څوک پناسي. دا الله پیغمبر فرمایلو بما ته تلایانو د چټایانو څه ضرورت دی. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امامکم او عقبتن قعودا لا يجوزها المتکلون. وی یقینا ان امامکم او خلق زکدا خبره یو بل خبره ده وی ان امامکم یقینا خامخ مهت استاسنا یو ډیره کېدا چې ډیره غټ ډیره کېدا او هغه ډیره کې اگر نشي کراس کوله المسکلون درانه خلق نشي کراس کوله. درانه خلق سوکتی ګناګار درانه دي او هغه ډیره کې د صد د اخرت ته الله دې موږ پاګه ډیره باندې پوری وباسي. الله فرمایي قل كذلك يبين الله لكم لعلكم تتفكرون. دارنګ الله بیان استاد لپاره الآیات لعلكم تتفكرون، دلائل شاید چې تاسو سوچو فکر وکړئ په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې. وس آیات پورا شو متصل فی الدنیا والآخرة، معنی په سمجھ کې ناراضي چې دا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة کلام څنګه دی؟ نو جواب لعلکم تتفکرون اے تفکرون فی ان فوائد الآخرة لا تحصل بالخمر والمیسر. په دې خبره باندې فکر او سوچ تاسو کې چې یقینا په دې دنیا کې سوچو کې چې یقینا هغه پیدا د آخرت کې دي هغه نه حاصلېږي په شراب اسکلو کې او په جواره کولو کې، شراب چسکی
جواری چې کې تا د آخرت پیدا غنه ملاوي بل معنا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ شاید کہ تاسو سوچو فکرو کې په دنیا او آخرت کې یعنی انفقوا البعض لکي یکون زادا للآخرہ تاسو خرچ کوي په دنیا کې د دې لپاره چې دا تاسو د لپاره د آخرت کې د توخي او ذریعہ وګرځيږي په دنیا کې خرچ کوا چې په آخرت کې خود سره سنا صحیح کرنو ويسالونك عن اليتامى ود دې نه بل یو حکم دی احکام الیتامى د یتیمانو خیال ساته ګوره میدان د جهاد ته خلق تلی دي جهاد کی مسلمانان دی هغه به شهیدان کیږي په اومو نو چې څومره مړی کی نو دوره بشاته ماشومان به یتیمانان کیږي خدای به کونډ کیږي نو په دې کې بل مسله ده هغه دا چې احکام د یتیمانو بیانې یتیم سره بس چل کې وجنه به یتیم به یتیم ساتي یتیم له خیال کې او کو بینه کې یتیم بل چې کم نه نور پر پریشانو کې اچي کو نه داغه د تعلیم خیال بساتي داغه د مال خیال بساتي څه چل به ور سره کې نو شریعت دین او شریعت هغه دا وایي چې ګوره ظلم ور سره ونه کې مال ولا اون خوري خیال ولا کوخه ويسالونك عن اليتامى دې پښتنه کې دستانه په بار دي یتیمانو کې نو جواب د اسلام هغه دا دی چې کل اصلاح لهم خیرون تور تو د الله پیغمبره اصلاح کول د دې چې دي دا ډېر زیات غوړه دي اصلاح کول د بار دي یتیمانو خیرون دا خدي دا غوړه دي د یتیم خیال ساته د یتیم خیال ساتل څه دي یتیم له تعلیم ورکا خطر بیت ولا ورکا دین ورته خیا د یتیم باندې आवाज او غږ کوا هغه شانتي आवाज او غږ کم غږ چې حق د پلار دی او د مور دی هغه خیال ساته اوس خو یتیمانان ماشومان لوي شي دروای یتیم دی ماماوی یتیم دی مور په ترس کی ولې چې د مور د سوري خو بیا سو کی نه کنه ترس کی نو د ټول نو د معاشره روان خطرناک لوی ډاکو غلاګر هغه اکثر یتیم ولې داغه تربیت نشي نه د یتیمانانو خیال ساتي دا د معاشره مذوب خلق دی د مذوب خلقو په خیال ساتي نو خیال ساتل دا نه دي چې ټول پیسې ورکا خیال ساتل دا نه دي چې دې کم دینو هغه ته غږ مکو خیال ساتل دا دي چې کم نظر تا خپل اولاد دی اګ نظر دبل په بچی باندې هم ساته يسالونك عن اليتامى ويسالونك عن اليتامى تاسو کې دستانه په بار د یتیمانو کې ول اصلاح لهم خیرون تور تو اید الله پیغمبره اصلاح کول د دې چې دي د پاره د دین دا غوړه دي و ان تخالطون فاخوانکم کو چې تاسو ګډ وډوي دي لرا د خپل ځانونو سره فاخوانکم دا تاسو رونه دین فدین رواره غرور نه دي خورای غرور نه دي او انما المؤمنون اخواتون مسلمانان په خپل میز کې رونه دي کنه وستا تو لګیدلې درواره مال له خپل مال سره د خوري مال له خپل مال سره مجبورې غریبې پوښې بل څه نشي کولی دا ځان داغه د مال د ځمکې باغوان دی جوړ کو استدار د ځان جوړ کو داغه مال خپل مال دې مکس کړو او په دې نیت باندې چې اصلاح پکې ده فاخوانکم تاسو کني پکا خدا دا چې تاسو سمې برابر دي مال دشتا او د یتیم د مال ته ضرورت نشتا اگر پکې مزدوري کوي یا مزدوران ته حواله کې مزدوري کی ته په نگرانی کوا او د هغه مال د ځان لستا مال د ځان د هغه کټوي د ځان لستا کټوي د ځان د هغه ډوړې دی ځان لستا د ځان لستا په کار خدا شانتي وا او ګران ده د ګران په وجه باندې دین حکم کې اساني راوستل سوای و ان تخالطون کو چر تاسو ګډوډوي کی په مالونو خپلو کې فاخوانکم دا تاسو رونه دي والله يعلم المفسد الله چې دین پوهه ده په فسادي باندې من المسجد دا کون کې نه الله ته پته دا چې کم یو پکې مفسد دی کم یو پکې صحیح دی الله ته دې خبره علم دی کنه چې کم یو خوري او کم یو ول سنبالي الله ته پته دا وس الله سے ولو شاء الله لعنتکم بکچره وخت له الله پاک خامخا د دې یتیم په وجه باندې په تکلیف کې به اچولې وې تاسو الله دا سم کولی شو چې تاسو د یتیم په وجه باندې ویلو کو دې یتیم د مال یو روپیا هم چا خړنو دوره سزا ده د یتیم د مال یو بل نقصان ولا ورکو یتیم ته یا په بل طریقې دادا به نقصان بیا به څومره ګرانه ولو شاء الله لعنتکم بکچره وخت الله پاک خامخا په تکلیف کې بیا چولې تاسو ان الله عزیز حکیم یقینا الله چې د نازور اور د حکمت نو والده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ودې دې یو بل مسله ده مسله غسدا د آیات ناطق ته بان النکاح مع
غیر کتابی حرام بالاتفاق و مشرک سره نکاح دا نه دی جایز کتابیه هغه کتابیه چې هغه نه الله مني نه پیغمبر مني نه تورات خپل د ځان د هدایت کتاب مني نه هغه مرتد د خپل دین کې چې مرتد شولا نو خیال یې مساته مرتد یا نکاح ور سره مکوا نو قران وای سوای ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي تاسو د مشرکانو زنانو سره وس مشرک خددا نو هغه سره نکاح مکوا ولې مکوا زکه چې هغه ستا کف نه دی د مسلمانانو کف چې دی نه هغه ایمان دی اسلام دی چې تبه مسلمان نه تا خدای به مسلمانی ته چې د کم خاندان سره تعلق ساتنو خدای به هم د هغه سره بل ته دیندار نه خدای دینداري ستا کم پیټه دی ستا کم نظریه ده خدای په هغه نظریه باندې نو د خدای د خاون کف برابر دی نکاح هم کیږي وخت په پاس کیږي دا خدای خو خاون چې کینو ځان له یو د ژوندۍ یو ملګری ګوري خاون خدای چې خاون ته تیاریږي دا د ژوندۍ یو ملګری دی دا د ژوندۍ پای دی خدای د خاون پای ده خاون د خدای پای ده په دې باندې ودی خپل ژوندۍ په دې دنیا کې دا په کوپ باندې پکاره ده وڅ کو چې خدای د اعلی د پای والده خاون د ادنا دی یا خاون د اعلی دی خدای د ادنا ده کوپ نشته اختلاف پر دی راځي جنگ جګړه برازي فساد برازي یا اولګه د خدای سوچ بدل لې خاون سوچ بدل لې دواړه سوچونه کې خطا دي د یو بل سره اتفاق نه راځي بیا جنگ دی جګړې دي ها اوس په عقایدو کې د ټولو نه اهم عقیده چې د هغه د توحید ده ضروری عقیده نو خدا او خاون دا په عقیده باندې یوي اوس خدا مشرک ده خاون موحد دی نو خدا بلګي خاون ته به راځه ما پلاني درګه ته بودا ما پلاني ته بودا نو د اول سر نه دی جنگ جوړ پوه یا دې کنده نه خدا به ما پلاني ته تم لا بودا پلاني تم ګر لمه بودا خاون دې نه مني جنگ دی یا خاون مشرک ته خدا مسلمان ده نو خاون ورته وی راځه پلاني درګه ته بودا خدا وی دا ګناه ده نو دا قاعده خیال وساته خلق سوای خلق وی تنخواه دی سور دی کافر شیگان لخلق خپل لورانه ورکړي شیگان لور کړی يهود او نصارا له ور کړی دي او شي غیر مسلم له ور کړی ان دوار له ور کړی دي د مسلمانانو چې نه کېدي ولې د پیسو لپاره د مال او د جیدات لپاره یا د کمنن د معاشري داسې خلک چې عاد دهریانی اگر چې هغه د مسلمان په کور کې پیدا دهری هغه الله نه مانی صفات د الله نه انکار کی هغه خلکو خپل لور ور کړی د څه لپاره چې حساب جیدات دي د څه لپاره چې هغه ډېر عقدې باندې فائد دي نه دی پکا دا تبعی ده او د هغه نقصانات هم ډیر زیات کو چر دا خلک وي نقصان یې ډیر چې دا څوک د مال په لالچ باندې خپل لوراني هغه ورکی مال دمو ګوري پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وتا چې کوم نه ترجیح ورکې نو دل له ترجیح ورکې نو قرآن سوای ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا نکاح مکوي تاسو د مشرکانان مشرک خزه سره تر دې پورې چې ایمان نوړي ایمان وروړو مسلمان اشولا برابر دي په کوپ کې وس ور سره نکاح وتا یا دې کوم نه مثال تترې په علاقه باندې یا ستا یو یار دوست ته پوسه ده نو مسله دا وا چې یار دل کې موږ سره په کار کې پنجاب کې مشرک دا بلدا بي دینه دا اغه ایمان وروړي ما سره نکاح کول غواړي روا دي او چې نکاح ایمان وروړي نکاح ور سره ایمان نه راوړي نکاح کیږي نه وته مشرک چې هغه د مال په لحاظ سره ډیر مال له حسینوم دا نور چې کم دینو پاغي کم بلا کمالات دي خو د هغه او د مشرکا د هغه مشرک په مقابله کې ولا امه مؤمنه وینځه مؤمنه مسلمانه چې دا خیر من مشرکا اړه رضیات غره د مشرک خزینه ولا عجبتکم اگر چې تعجب کې واجب تعالی را حسن دای مشرکانو مال دای مشرکانو خاندان دای مشرکانو د مشرک خزه خاندان مال دای په تعجب کې واچولې اس پروا په مکوا تک تور بشتو ا د چانا د وینځګان نه دا تعالی غره بلا ولا تنكحوا المشركين نکاح مکه تاسو د مشرکانو سړو سره او خدو مسلمانانو وې ځان موادوي مشرکانو سړو ته تاسو نکاح د مشرک سړي سره کېږي نه ته موحدي عقیده دې ټیک تا هغه مشرک ته بدعتي دي نکاح ور سره مکوا حتا یؤمنو تر دې پورې چې د ایمان نوړي د کفر نه د بی دینه نه توبه واسي نو
اوس بل خاوند دی چې هغه شتنه او کو دین غلام دی نو الله وی ولا عبد مؤمن ولا مؤمن چې دی خیر من مشرک اډیر زیات غره د مشرک سړی نه ولو اعجبکم اگر چې په تعجب کې واچي تعالی را څه شی دی په تعجب کې واچي حسن دغه مشرک مال دغه مشرک خاندان دغه مشرک تا په تعجب کې واچي پرې د مړه د مال پرې د حسن پرې د خاندان غلام سره چې کم نه سوکا نکاح وکا ولی نقصان پر خلقو کې څه دی نو قران وایي اولئک يدعون الى النار دغه پلیتان رابلی خلق له ورته د دې کار څه دی يدعون الى النار هو المعاصي والاشتراك دا و چې کم نه ګناګار دي او دیمه دا د پدشتا مشرک سره مشرکه خدا مشرک سره مشرکه خدا څنګه چې د دې الہ معلوم نه دی د کرانګي د مشرک خدا خاون معلوم نه پوه کنه او چې څنګه د مشرک سړي الہ معلوم نه دی هر چا د کم دین اغي رام رام او بګوان بګوان جوړ کړي نو تک کرانګي د اغي کم دین خدای معلومه نه ده دا کو خیال کړي چې څومره مشرکان زنانه اغي درگاهونو ته لاړ شي نو هغه زینو باندې پیران او ملنګان دی الله سونه وخت په کم دی باندې خاول الله سوال جایز دی پوه ناغول پیران و خلاص نو تک الله سوال خو خاول نه پکارو چوالو هغه چې کم دین او دې تبرکم غني برکت هم غني نا الله سوي اولئک يدعون الى النار دغه پلیتان رابلی خلق لرا الى النار ور طرف تا والله يدعو او الله چې ده کنا نا اگر رابلی الى الجنه والمغفرة جنت طرف تا بخنه طرف تا باذن بوک خپل باندې ويبين آیات للناس بیان وی الله پاک احکامات خپل للناس خلق تا لعلهم يتذكرون شاید دې نصیحت قبول کی ويسالونك عن المحيض و دې کې بل مسله ده مسله صدا نه من دا پدې کې د سو حکم دو هغه زنانو د لپاره بیانېږي احکامات هغه زنانو بیانېږي چې هغه باندې بیماری راغلي ده بالغه ده بیماری پر راغلي ده هغه بیماری چې هغه ته نوم د هیڅ ویل کیږي و د دې آیات مکه سره ربط دا دی چې مکه خبائث باطنیه هغه بیان کړ کفر او شرک دا خباثتونه دي خو باطن سره تعلق وس دې دینا بیان دې د ای خواص ظاهرو چې هغه ظاهری ګندګي او پلیتی ده چې اني الحیضه احیز دې دان ته نه بچو ساتي وس په دې آیات کې دې طرف ته اشاره ده اے موحد انسان لازم دې پتا باندې چې ځان د ظاهریو او د باطینو پلیتو نه بچو ساته وس په دې کې مسله ده مسله صدا يسالونك عن المحيض تاسو کې دستانه په بار د هیڅ کې دا هیز دا څه شی دی نو اولنې خبره تکم دا په دوه قسمه باندې دی بیماری یو چې کوم نه غیر اختیاري ده دیم اختیاري ده غیر اختیاري لکه د زنانو بیماری او اختیاري لکه د بدعات اوه نو دا ته ما ته وایي و انسان ځان په دواړو حالاتو کې دک نو ساته مکه ځل په دک بیماری په ځان نه ولا معنا بدعات مکوا دیمه ده چې په چا باندې دغه بیماری راغلی ده هغه سره تعلق قربان مکو معنا قربان ور سره مکو ځان دې نه بچو ساته ها اوس پدې کې اسالونک عن المحيض تپوس کی دستانه په بار دغه بیماری کې دا تپوس د څه شي دی نو یو جواب ده چې موضع قربان هغه چې د نزدېکت ته نو حکم د دې مسلې دی چې آیا په دغه دوران کې دغه اندام ته نزدې کېدې شي خاون او کونه یو تاسو د دې د دې مسلې تاسو ته چې آیا په دغه بیماری کې خدای لپاره احکام شرعي اغسس دي کوم حکم دی د دې لپاره نو جواب اول نزان په دې مسله باندې پویول پکار دی بیا خاص کر هغه چې ورا الحجاب پردې نه پورې ناشتي د مسایلو د کولو په غرض باندې ناشتي نو موږ به وایو مسلې او دا په موږ باندې لازمه د قران د ناشتي مقصد هغه دا چې موږ په مسلو باندې ځان پویو دا د قران مسلې دي دا پویول غواړي دا نو ځان په دې مسله باندې پوهه کچې هیڅ وستا نو هیڅ دوی هغه بیماری ته چې تجمع و تسیل راجمع کیږي او بیا بهيږي نو پراهم کې وینه جمع کیږي او بیا هغه وځي و دغه وینه جمع کېدل دا به سالم خزینه یعنی چې کومه زنانه روغه ده هغه باندې به دغه بیماری راځي هر هغه چې بیماری پوه شي او بیا دغه زنانه په خپويږي هي باندې دا بیماری نه راځي
او چې دا راشي د دې وجود ور سره سترانګ شي طاقتور واله شي نشونما پکې پیدا کیږي. اوس په دې کې یو مسله درته کوم. مسله دا ده چې یو مبتدئ ده یو معتاد ده. هغه زنانه چې بالکل ابتدا کې په هغې باندې بیماری رااله نو د هغې عدت نه دی معلوم. د هغې عدت چې نه دی معلوم د دې بیمارۍ نو شریعت کې د هغې دپاره کم از کم 3 ورځې بیماري ده او زیات نه زیات 10 ورځې. اوس خو چېرې د دې بیماري هغه ودرېدله په منځ کې معنی یو نوې ده هغې باندې بیماري رااله ورځې په 8مه ورځ یا په 6مه ورځ باندې بیماري بنده شوله. اوس دکه زنانه دې ته اوس معتاده ویل کېږي. معتاده مطلب څه دی؟ د دې عدت معلوم دی. یعنی کو چېرې د دې وینه په 9مه ورځ باندې بنده شوله نو د هرې میاشتې په 9مه ورځ باندې دا لامبې بیماري ختمه ده. اوس په دې کې یو بله مسله زده کړئ. طهر متحلل کله کله داسې وشي زنانه خوراک ناموافق وکړي یا وجود کې بیماری ده نو بیماری پرې راشي ولیکن هغه په منځ کې ودرېږي بیا په سرودې پس راشي نو بیا ودرېږي بیا په سرودې پس راشي نو بیا ودرېږي نو د پاکۍ کم از کم ورځې چې دي هغه 15 دي. د 15 ورځې پاکۍ دي زیات نه زیات 30 ورځې دي. ٹھیک شو. اوس چې کوم دی مثال یو زنانه باندې بیماری رااله په 30مه ورځ رااله پې نو 2 ورځې 3 ورځې پې وه نو په 4مه ورځ بنده شوله. په 5مه ورځ رااله په 9مه په 8مه ورځ بنده شوله نو دا به څه کي؟ اوس په دې کې به دا هغه ورځې شماري چې کومې ورځې دي د بیمارۍ د مثال ورځې د بیمارۍ دي دا به وشماري نو د وونه چې کومه زیاته رااله بیماري نو هغې ته بیا استحاضه وایي مستحاضه. یعنی په هغې کې مونځ هم کولی شي په هغې کې روژه هم نیولی شي په هغې کې چې کوم دی نور هم د دین کارونه کولی شي خو د هر مونځ دپاره به ځان له اودس کې غسل پکې نشته دی. دا یو مسله شوله. بله مسله هغه څه ده کومه بیماري چې په دې باندې رااله د هغې بیمارۍ په وجه باندې خاوند دې سره نزدېکت نشي کولی کو چېرې دا منکوحه وي نزدېکت نشي کولی. هغه اندام مخصوصي ته نزدېکت نشي کولی. د هغې نه علاوه خاوند چې کوم دی د خپلې ښځې نه ضرورتونه پوره کړي په نور اندامونو سره دا وله روا دي. ډوډۍ هم پخولی شي وله اوبه وله هم ورکولی شي د هغې په وجود کې نجاست نشته دی لکه د اهل کتابو عقیده وه. اهل کتابو باندې په زنانو به چې بیماري رااله دا به په جدا ځایونو کې سملولې پاتې کېدی به چې کله ورته نه هغه بیماري ختمه وي بیا به یې راپرېښودلې. کلاش والا هم دا چل کي. یا چې کوم دی نو نسواراو کې یو عقیده وه هغه دا وه چې هغې اړو په ده کې خبرو کې احتیاط نه کو بلکې بیماري به پرې واکو به نه وه د دې به ښځې وي. مسلمانان له الله تهذیب ورکړی دی. تهذیب د هغې دا دی چې کوروالی ورسره خاوند نشي کولی باقي د ژوند ضرورتونه ترې نه پوره کولی شي. قرآن وسوي ويسألونك عن المحيض پوښتنه کوي دستانه په باره د هغې ځایونو د حیض کې حیض د هغې ځای په باره کې تپوس یا چې کوم دی د هغې بیمارۍ په باره کې تپوس. قل هو اذان ته ورته وایي د الله پیغمبره دا پلیتي ده دغه وخت او ورځې پرې رالې دا پلیتې ورځې دي معنی بیماري ده بس خیال یې ساتې او باقي ملاویږي ورسره به. فاعتزلوا النساء في المحيض لرې شئ تاسو زنانو نه په حیض کې ولا تقربوهن من نږدې کېږئ تاسو د خپلو بیبیانو ته حتی یطهرن تر دې پورې چې دې پاکې شي نو بیا ورته نږدې کېږي. دا پاکوالی څنګه دی؟ دا پاکوالی په 2 طریقو سره دی. یو باتمام العده هغه ټیم یې پوره شو او کم از کم په هغې باندې د مانځه یو ټیم پرې واړېدو په دا پاکه. دویم ښه پاکېدل هغه دا دی چې ټیم پرې واړېدو ورسره یې غسل هم وکړو ویې لامبل نو فاذا تطهرن پس هر کله چې دې ښه پاکې شولې معنی ویې لامبل نو فأتوهن من حیث امرکم الله راتلل کوئ تاسو دې ته من حیث امرکم الله د هغه ځای ته چې امر کړی دی الله پاک تاسو په هغې باندې اوس بیا ته کوروال سره راتلل کولی شي. فاذا تطهرن اوس په دې کې اشاره ده الی مدت الحیض اقلها و اکثرها والطهاره. په دې کې د مدت طرف ته اشاره ده. مدت یې کم دی خو ډېر دی کم 3 ورځې دی زیات نه زیات 10 ورځې دی. د 10 نه اپله بیا بیماري نه د 3 ورځو نه کمه بیماري نه د دې په منځ کې دا بیماري ده. نو فاذا تطهرن پس هر کله چې دې ډېر چوختې پاکې شي معنی پاکې شولې پس سره بالاعتصال انور شاه کشمیری رحم الله معنی کړی ده یا چې کوم دی به انقطاع الدم وینه بنده شوله پاکه شوله وینه دې نه پاکه شوله بنده شوله او ورسره څه چلو شو
غسل یو کو نفعتونا من حيث امركم الله راتل کې تاسو دیتا هغه جانب ته چې امر کړی تاسو ته الله پاک پای باندې وزن پوهه کې دا رحم نه چې دا کوم وینه زی نه دا په مزاج د خوراک سره زی څنګه چې خوراک نه هغه شانته به هغه رنگي پاکواله به څنګه حتا ترل بیاضه تر دې پورې چې د غزنانه په هغه وینو کې تک سپینه وینه وویني ودا پاک ودا پاک د هغه نرسته دا سو کی غسل لکی ها حتا یتورنا تر دې پورې چې دی پاکه پیدا تطهرنا پسر کله چې دی چوخته پاک شوي نفاتونا من حيث امركم الله راتل کوي تاسو د خپل بیان وتا کم طرف ته چې اجازه درکړي امر کړی تاسو د الله پاک والله يحب التوابين الله محبت کوي د توبګارو سره ويحب المتطهرين الله من ساتي د پاکي کوونکو سره د الله من د پاکي کوونکو خلکو سره ده نساؤکم حرث لکم واستاله په دې کې یو بل مسله ده مسله څه ده مسله دا ده چې د کوروالو د کور اودان سره د کوروالي د کول مقصد سره پوه مقصد بیانې د الله نساؤکم حرث لکم خدای د تاسو چې دا پټي د تاسو لپاره خدای دا د خاون پټي دی ښا نو کاروند دې پکې کی نفاتو حرثکم د پس راتل کې تاسو ا پټي د تاسو ته ان شئتم ان په معنا د کیف سره دی ان شئتم کیف شئتم په کم کیفیت باندې تاسو غواړئ په دې اسلام آباد کې او زنانه پر ریډیو باندې سحر کې درس کی پوه هغه وی ان شئتم ان په معنا د کیفیت سره نه دی بلکې ان شئتم څنګه چې غواړئ تاسو کوبولن او مدبرا په شا باندې او په مخ باندې پوه هغه دې کایله بعد خلکم چې کم نه دې کایلی او اصل مسله هغه دا چې موږ د حدیث رول ته وګورو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه بخاری شریف روایت ده دا الله پیغمبر فرمایي وی الجما فی الدبر ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بمن اتا حائضا او امراه فی دبرها او کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم سړی چې راتلو کې خپل کور والتا په حالت د بیماری کې یا هغه ته راتلو کو د شاده طرف نه معنا داغي په موضع حرس کې نه کې په موضع پرس کې چې دوبور ورته وای دوبور طرف ته راتلو کل او کاهنن یا جادوګر ته راتلو کل او داغه په خبر باندې یقین وکړو فقد کفر بما انزل علی محمد انکار وکړو دا سنا چې نازل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وجه ان شئتم په معنا د کیف شئتم شي نو معنا عالمانو کړی دا هغه د قیام او کودا و استجاء و اقبال و ادبار هر کیفیت باندې کو تغواړي ولاړه پناستا پټیټا پملاستا کم کیفیت باندې نو هغه زید فصل استعمال وا باقی چې کم نه استاد لپاره هغه سره کورواله دار وا دي الله فرمای ان شئتم کم کیفیت باندې چې تاسو غواړي وقدموا لانفسکم وړاندې کې تاسو لپاره د خپل اعمالو وقدموا لانفسکم اور مخکې کې تاسو د پاره د ځانونو خپلو یو مطلب دا دی چې جما کې د جما د کول نه مخکې دعاګانې وغواړه په دل درسي خلکو له سور دي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا تصدق دا دعا وایا دیم وقدموا لانفسکم ای من الاعمال الصالحه كالتسمیه بسم الله وایا عند الجماع وطلب الولد ادم دا وقدموا لانفسکم وړاندې کې تاسو پر خپل ځانو مانه نیک بچان پیدا کړي او چې ما دې وکړه نو ځکه کم نن نام تو کېګه ما چې ما دا وکړه ما دور نه الله ته مو ته وچی اسه نه چې د زی په دې باندې د لور په دې باندې ستاد خدنه پښو یا سپې پیدا نشي الله له چا چټه نه ورکړي چې مال او بچی راکې اماله په خپل شکل لاکې نو وقدموا لانفسکم نو وړاندې کې تاسو د پاره د خپل ځانونو لپاره وړاندې کې نیک اعمال وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا او یریږئ د الله نه پوښی تاسو انکم ملاقو یقینا خامخا تاسو ملاقات کوئ د الله سره وبشر المؤمنین او زیر ورکړئ تاسو مؤمنان ته ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ود دې نه بل مسله ده هغه څه ده تعظیم اسم الله و خلق د الله د نوم خیال وساته د الله د کتاب قدر وکي د الله د کتاب او د الله نوم دومره سپک نه دی چې ته په ډیرانو باندې تاسو په لارو کې کوم د الله نوم استعمال هغه په بدعت سره استعمال وي معنا قسم چې کې نو د قسم خیال ساته
د قسم عزت وکا ار دې کې کوم نه قسم په الله قسم په خدای او د خدای چې کوم نه الله کو پوش الله گوا د داس موای مکو ظلم دی نو دې نه مسئله د قسم بیانې کی قسم په درې قسمونو سره دی یو د یمین اللغوی یمین عمود یمین منعقد یمین اللغو آی قسم توای چې ډیری به مطلب وي ډیری به مطلب وي لکه بعض ساړي هغه ډیر قسمونه کی قسم په الله قسم په خدای ها وس به ارادي قسم د دې یمین اللغو وي په دې باندې الله نیول نه دویم یمین غموس ته یمین منعقد ته وس په دې ډول قسمونه باندې ځان پوهه یمین منعقد آی قسم توای چې هغه په انسان باندې واقع کی لکه مثال یو سړی د آینده زمانه کې د یو کار د کولو نه یا د نه کول نه قسم هغه دا وای دا پلانې کار بزنه کو یا دا وای دا پلانې کار بزنه کو نو کوچره د نیکینه توبه د نیکینه قسم کړی چې دا نیکی باندې کوم مطلب یو سړی د مور قدر باندې کوم د پلان قدر باندې کوم جمعه ته منزل نظم پوه دا د نیکینه قسم دی نو قسم شوه دی امات کی قسم شوه دی خو څه دی وکي مات کی او چې قسم مات کو نه داغه نه پس په دمانه کفاره لازم شي کله کله سړی ساده نو مکه کفاره ور کې داغه نه پس قسم مات کی نه قسم به مات کې نه کفاره به ور کی نو کفاره صدا او چرې سمې یوي نو الله غریبانان لري ډوړې ور کې دوه ټیمه یا چې کوم دین الله جوړې دیواله ته ضرورت مطابق پوه درې مدا جوړې اغستو سمې نشتا د لاسو کسان د خوراک د ورکول سمې نشتا بیا د درې ورځې روجيونی خو پر لپاسي دا یمین منعقد دا کم وخت چې د یو کار د کول نه قسم کړی چې دا کار به کوم هغه نو کول پکار یا هغه بیا وکړو یا وی چې دا کار به نه کوم هغه بیا وکړو نه قسم مات شي نو په بعد قسمونو باندې کلک پاتې کېدل پکاري لکه یو سړی وای نشبه نه کوم قسم یې کړی دی دروغ باندې زنا باندې کوم غلا باندې کوم د دې نه قسم وکړو نو دې قسم باندې کلک پاتې شه دریم قسم چې د آیت یمین غموس وای یمین غموس دا دی چې په تیر شوی زمانه کې یو کار کړو د هغه په نه کولو باندې قسم وکړو یا یو کار نو کړی د هغه په کولو باندې قسم وکړو مونږ ورته نه حق قسم وایو نه حق قسم چې چا وکړو نو هغه قسم په د باندې واقع شو وس د هغه کفاره نشته دا دومره لوی ګناه ده کړی چې کفاره ولا شریعت نه مقرر کړی حد ولا شریعت نه مقرر کړی بس هغه د انسان او د الله معاملې ده کوم افګین او کو سزا ولا ورکینو ډېر خلک پکې لیونی شي ډېر خلکو ته نقصان ورسېږي د حق قسمونه الله دې موږ په هر طریقې د قسم نه بچو ساتي نو الله فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دې تاسو نوم د الله دال لأيمانكم د پاره د قسمونو د تاسو یا د وجه د قسمونو د تاسو نه ان تبروا وتتقوا تاسو چې نیک وتتقوا او تقوا وتصلحوا بین الناس او اصلاح پمین د خلکو کې الګ کله کله سړی ځان نیک کار کینه قسمونه کی الله وی قسم مکوا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس لئلا تبروا ولئلا تتقوا ولئلا تصلحوا بین الناس تاسو قسمونه مکوي د دې لپاره چې ځان خلکو ته متقی پرهیزګار او اصلاح کوونکې کار کې پمین د خلکو کې تاسو مکو دې معنا تاسو قسم مکوي عرضة لأيمانكم مگر دې تاسو قسم ډال د پاره د قسمونو خپلو د څه لپاره ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس چې تاسو ځان پاک کار کې پای سره متقیان او اصلاح کوونکې پمین د خلکو کې والله سمیع علیم الله چې دین اوریدون کې دی پوهه دی ولا لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ننسي الله پاک تعالی را پای به ارادي قسمونو د تاسو باندې لا يؤاخذكم ننسي تاسو لرا الله بالله في ايمانكم الله په بهودو قسمونو د تاسو باندې ولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن نسی تاسو لرا الله پاک پای قسمونو باندې چې کسب کړي دي تاسو زړونو پای باندې تاسو زړه په کسب کړي دي اراده کړي دا د قسم په کولو باندې الله به دې پینیسی کوچره آ قسم تا په دروغ باندې کړي یا آ قسم تا په ګناه باندې کړي والله غفور الله جن بهون کې ده حلیم او صبر نه کوي للذین یؤلون من نسائهم وذین طالب بلا مساله ده مساله صدا مساله الاله مساله د اله ده مساله د اله کم قسم توای ځان پوهه مساله هغه ده چې یو سړی په خوا زمانه کې ودا سکار به وکړو چې واده به وکړو
نو بیا به د خدای نه قسم خوړو وی قسم په الله چې د وتا ته نږدې نشم نو بس اخذ فتذروها كالمعلقه ځوړند او پاتې شو نه به هغه بیا بل خاون کولی شو انا به هغه زوړ خاون چې کم دین ور سره تعلق ساتو بعد پښتنو کورونو کې وسم داسې عادت شته پوه شي چې خلق خدای ځوړند ساتل نه دی پکا ظلم دی دا کم خواهشات استاد زړه دي دا خواهشات کم دین د زنانو ته زړونو دي کړ دا ظلم دی او زیاتې دي وسوای شریعت مسله بیان کړی دا په خوا زمانه کې جاهلیت هغه ته طریقه دا وا چې سړی بخپل خدای ته وای چې د تا ته نه نږدې کېږم نو سړی بیا نه نږدې کېدو کال وکاله لس کاله تر مرګ پورې نو خدای به خاوند پاتې شو او خدای به خاوند والا ځوړند به و شریعت حکم را لېګو یو سړی خپل خدای ته وای چې زه تا ته نه نږدې کېږم بس ټیک ته کنه قسم یې وخورو د سو خورو قسم یې وخورو چې تا ته نه وس کو چره د خاون د خلتا پسلور میاشتو کې دن نزدېکت وکړو ځان یو بل مسله باندې کوی یو سړی قسم کړي د خلر چې نه بنځ کېږي وس میاشه یاد کړي دوی یاد کړي درې یاد کړي نو سړی ته شریعت دا وايي قسم دې پوره کړه منځ کېږي میاشه یاد کړي میاشتې نه نږدې دوی یاد کړي نه دې نږدې کېږي ٹھیک شو سلور میاشتې یاد کړي وس کو سلور میاشتې یاد کړي نو خاون له پکاره چې دې نږدې شي قسم دې مات کی چې قسم مات کې نو خو لاسو غریبانان له ډوړې د ور دي کی یا کپڑے د ور دي کی یا درې ورځې روزي د پودي نیوي ٹھیک شو او خدای ته دې نږدې میاش پس نه دې کې 2 میاشتې پس او 3 میاشتې پس کو نږدې نشو پسلور میاشت کې خذ به طلاق شي په طلاق باطل سره خذ په خپل طلاق شي ولی دا خذ خدا دستان نو کر خو سن ده پوه ته د ضرورت نشته په بلچا سره د نکاح دی وتړي نو دا یو سړی خاون قسم کړی دی چې زه تا ته نه نږدې کېږم څلور میاشتې یا چې کوم دی نو اړوټې مې مقرر کړی نه دی چې زه تا ته نه نږدې کېږم صرف داسې ویلي دي څلور میاشتې تېرې شوې ښځه طلاق شوله ښځه چې طلاق شوله اوس په دا د خاون په کور کې کو چېرې دا حایض بیماري پرې راتله نو 3 حیضه دا به وخت تېري کو چېرې دا حامله وه نو وضع حمل بچې زیږول دا د دې چې کوم نه عدت ته بچي دی اوسېږي ها ماشوم دې کوم نه هسپتال کې پیدا شو خاوند دې بچي دې پلان خاوند کرولېږي او دا دې لاړ شي پلان کړه بولې دا خاوند وسنه دې درې کوچره دا ایسوا معنا حیز نه وا حیز په نه راتو حاملوم نو بچي هم په خېټه باندې نو ایسوا نا امید یا وړه وا بیماری پر راتل نه دای د پاره درې میاشتې دي عدت تیر دي کی بس دا خاوند نه فارغ ده وس کو چره دا بل چا سره واده کی نو بل چا سره واده دار واده نو ګوره ورته للذین دا حکم دې د پاره دای کسانو یقلونا من نسائهم چای قسمونه کوي د نزدېکت د خزونه قسم یې کړی دی د نزدېکت د خزونه نو تربصو 4 اشهر انتظار وکوي د خزا د خاون فکور کې د خاون د پاره 4 اشهر سلور میاشتې بناس دی انتظار وکي نن براشي بیا براشي سبا براشي بلرز براشي رانغه فانفاو بکچری دی رجوع کړلا خاون معنا خاون ملاو شو سلور میاشتو کې دنه او قسم هغه پورا کنو ټیکتا او کنه قسم مات کنو ټیکتا نو قسم مات کو فإن الله غفور رحیم لیکن الله به انکه مهربان دی معافی ورتو کې کفاره دی ورکی الله وسو کی سبو کی معافی ورتو او کله کله خدای کمکلې منټلې خاون له کم دینم پودلې راوستي هغه چې دا قسم کړل چې زنه نږدې کېږم تنگ شوی دی نه نو اوس قرآن سوي و ان اعظم الطلاق وکړي دې قصد طلاق کړي وي خاون اراده دا چې بس دا طلاق شي فإن الله سميع عليم یقینا الله اوریدونکو او پوهه دی خاون ولګي هغه یو دوا درې خدای تعالی طلاقي د خور د شګو برابر د اسمان د ستورو برابر الله وی ته خوس مولانو توای چې استادي ما خدري ویری دي استاد ورته درې یو دی پوهه خبر ول ټیک کی الله وی ماته پته زه اورم حساب بدر سره کوم خام کله کله تاسو شي خاون ولګي درې طلاق ورکي دا خلک اوس خياران شوی دی او خو نه پوهېدل وسو خياران دي ها خاون لګېدل د خدل درې طلاق ورکړي دي خزه وای مال درې طلاق را کړی دي او چې کله خاون مولي سیب لرا ورته سیب ما درې نه دی ورکړي په مې ورکړي خو شي وس بس چل کې خدای یو وای او سړی بل وای په دې دوه کې خو به یو معنی نو چې معنی نو خدای به معنی او په شرط دې چې گواهانی ورسره خدای سره کو گواهانی کو چې داغه زوی بالغ دی گواہی کې نه به معنی
دا غي لور د گواہی کې نه به مانی د مور په حق کې ها یا د پلار په حق کې دیمه وره د محلې د چم گاون سوکو ناری نه دی او کو زنانه دي نو دو زنانا یو ناری نه گواہیو کې د خدای خبره ومني دو ناری نو گواہی وکړه بیا به هم د خدای ومني او کو چره ټول زنانه دي بیا به نه مانی کو چره ټول زنانه دي بیا به هم نه مانی ولی خدای کمک لري ایته څه پته لګي چې کمنه په خپل ځان کې خپل خبرو ورته پته نه لګي نو دا دومره غټه مسلې ده دی ورته څه پته ولګي اوس پس چل کې مسله وره کوچره خل سره گواهان خو گواہی بو کې کوچره خل سره گواهان نو نبیا وسړی له قسم ورکه چې شابه وایي چې تاسو طلاق کړی نو سړی په قسم باندې دا وایي چې ما په طلاق ورکړی وس په دې کې یو بل مسله ده دغه خزا د سړی قسم منی او فبها او کوچره نه مانی کوچره دی کو 200 پیره دی قسم کې زه نه منم نبی او دې په میانس کې تفریق راولي جداوالی براولي قران سوای ګوره ورته وس والمطلقات يتربصن بانفسهن للذين يؤلون من نسائهم د پاره دا یې سړو چې قسمونه کړی دي من نسائهم د نزدېکت خود خپلنا تربصو 4 اشهر انتظار وکي 4 میاشتې فین فاو وکچره د خدا خاون خپل میانس کې رجوع کړلا فین الله غفور رحیم یقینا الله چې بهون کې مهربان دی و ان اعظم الطلاق او کچره اراده و د خدا د خاون خپل میانس کې طلاق فین الله سميع عليم یقینا الله چې دنا اور یدن کې دی او پوهه دی والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء او دې کې عدت بیانې کې مسلې د عدت دي او دا ډېرې وګړي مسلې دي بلا کسی دي پدې کې ان شاء الله د وقفې نو رسته بیا وایو